الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اکثر خلق د مړو د قربانی په باره کې پوښتنه کوي چې آیا مړو ته قربانی کول جایز دي یا نه دي؟ فوت شدگان حضرات دپاره قربانی پسه حلالولی سي یا نه سي حلالولی؟ دا مسله په ذهن کې کیدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې قربانی کول جایز دي. دغسې فوت شدگان چې کوم خلق له دې جهانه تللي دي، د چا مور، د چا پلار، د چا استادان، اولیاء الله، علماء ربانیین، محدثین اکرام، رسول پاک صلی الله علیه وسلم و اهل بیت، صحابه، د دې ټولو له طرفه هر یو ته د مړو قربانی کولای سي او ثواب یې وربخلی سي. السنن الکبرى للبهیقي کې یو حدیث ته حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته چا یو ری راوړی، علالیده په وخت کې وفرمایل بسم الله اللهم منک ولک من محمد لک. دی الله تعالی په نوم باندې حلالوم، خدایه دا تا راکړی ده، تی قبول کړئ، تا درګاه ته درلګمه دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لطرفه. نو حلال یې کوی، بیا ټول صدقه کویه، بل چاته ورکویه، بل وری راوستویه، هغه یې حلال کو. وفرمایل بسم الله اللهم لک، الله د تا په نوم باندې زی حلالوم، دا تا راکړی د تا مال دی، تا دربار ته لګمه، من علی لک، د علی لطرفه، یعنی د ما له طرفه تا ته ما حاضر کړی. له دې حدیثه دا خبره معلومه شوه چې مردګانو ته خاص کر رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته یا په خپله کورنۍ کې چې کوم مړي تللي دي، مور او پلار، خویندو ورونو ته څوک که قربانی کول غواړي نو قربانی جایز ده، کړای سي. رد محتار کې فرمای ختم ابن السراج عنه صلی الله علیه وسلم اکثر من 10 آلاف ختمت وضح عنه مثل ذلك. فرمائی سی ابن سراج د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د ځان له جانبه لزر قرآنونه ختم کړي او بخلي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره به قربانی هم کړه. علامه شامی رحمت الله علیه فرمائی وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيرة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة فهي ذلك نوع شكر. علامه شامی رحمت الله علیه فرمائی چې علماء کرام په دې باندې اتفاق ته چې هر سړی بل سړي ته عمل وربخلی سي او په دا مخلوق کې د موږ او د تاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شامل ده او هغه ډیر زیات د دې حقداره ده چې موږ او تاسې قرباني ورته وکړو یا یو عمل وربخو په وجه د دې چې رسول کائنات صلی الله علیه وسلم موږ له تورو تیارو رڼا د اسلام ته راوباسلو. ابن سراج مراد امام زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شهاب الدین الرازی الحنفی رحمت الله علیه ده. دا د خپل دور مفتی و، غټ مدرس و، هدایت درس به ډیر په احسن طریقې سره ورکاو، ډیر زیات کتابونه لیکلي دي. نو کوشش دا وکړئ چې رسول کائنات صلی الله علیه وسلم به ګوره په یغه وخت کې چې ډیر د غربت وخت ویه د موږ او د تاسو خوږ پیغمبر به 2 پسونه حلالول، یو به د غریب امت دپاره، یو به د ځان دپاره. نن موږ په دغه فراخي کې چې یو یار دوست راسو موږ خرچه پې کړو، نو موږ او د تاسو خوږ پیغمبر چې تر ځانوم را باندې ګران ده، تر دنیا هم را باندې ګران ده، د عشق ثبوت ورکوي، د چا په وس کې چې کیږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د مې حصه ونیسي، قربانی د وکړي، دا ډېره افضله خبره ده. الله دې موږ ته قربانی کولو توفیق را نصیب کړي.